موږ استاسو د دین زده کړه او په دین باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. اسلامی کال دویمه میاشت دا د سفر میاشت وي او په دغه سفر میاشت په 19 یا په 20 تاریخ باندې د عالم اسلام یو نامور شخصیت او د عالم اسلام یو روحانی شخصیت او د عالم اسلام یو علمی شخصیت د دغه دنیا نه پرده فرمایلی وه. نو نن په دې خطاب کې به د هغې لوی شخصیت په حوالې باندې دوه درې خبرې کیږي. الله کریم د داسې شخصیاتو سره د عقیدت او د محبت او د اطاعت رشته قائم و دائم وساتي. دې نه وړاندې چې زه هغه شخصیت باندې د خبرو آغاز وکم نو یو جملې ته د هغې نه وړاندې ضرورت دی او هغه دا هغه قوم چې کم قوم کې د خپلو مشرانو یاد باقی پاتې شي او هغه قوم چې کم قوم کې د خپلو مشرانو د تعلیماتو یاد او ذکر باقی پاتې شي دغسې قومونه بیا ترقی کوي. خو چې کمو قومونو خپلو مشرانو یاد پرېښودو یا کم قومونه د خپلو مشرانو په نقش قدم باندې د تلو نه وروستو شول او د خپلو مشرانو تعلیمات په کم قوم کې فقدان و نشتوالی راغی هغه قوم ضرور د تنزل سره د هلاکت سره او د تکلیف سره مخامخ کیږي. په دې بنیاد باندې او دغه اصولو په بنیاد باندې مونږ له ضرور پکار دی چې په مناسبات او اوقاتو کې مونږ د خپلو مشرانو یاد خامخا جاری و ساری وساتو. د خپلو قائدینو تعلیمات مونږ بار بار دوهراو کو او په هغې باندې د عمل کولو کوشش وکړو. دا د ژوندي قوم علامت دی. او زه به هسې یو پوهې دپاره مثال وړاندې کم. په کومه کورنۍ کې چې د مشرانو ښودلی شوي اخلاق موجود وي، په کومه کورنۍ کې د خپلو مشرانو تعلیمات موجود وي، یا په کومه کورنۍ کې د خپلو مشرانو کال په کال باندې یاد تازه کیږي، دا خاندان کلم د تنزل سره نه مخامخ کیږي. د خپلو مشرانو برکات د داسې خلکو د سر د پاسه وي چې څوک خپل مشران په یاد کې نه هېروي، په تعلیماتو کې نه هېروي. دا کشران خامخا دا د ترقۍ هغه حدود پار کولی شي. خو کومه کورنۍ داسې وي چې هغوی مشران د شملو خاوندان وي، دا شی خاندانونه دي چې د هغوی مشران د خپل زمانې د عقیدتونو د احتراماتو خاوندان وي. خو کشران راولګي دنیاداری یا څه سره دومره محبت و لګاو جوړ کړي چې د مشرانو هغه رسومات او یادونه او تعلیمات پاتې شي. نو موږ ښکاره د هغوی د خاندان د تنزل هغه ګړی موږ ته په نظر باندې راځي او موږ وایو چې دا کشران د مشرانو په نقش قدم لا نړل، څوک په یهنګا باندې ګرځي، څوک په بنګا باندې ګرځي. دا یو بدیهی اصول دي چې د هر چا ذهن تسلیمي. الحمدلله ثم الحمدلله. زه به دا ووایم چې د خپلو مشرانو مونږ له دا تعلیم را کړی چې په دغه منبر باندې په خپلو وختونو باندې د مشرانو یاد ضرور کول پکار دي. د دې دپاره چې په بیان د مشرانو کې
په کشرانو باندې د مشرانو هغه برکات کینی یو سیس چې بار بار دهراول کیږي ضرور هغه بیا بدیهی یاد شي هغه ډیر آسان یادېږي او چې کم سیس کې فاصله راشي په کم سیس کې دوری راشي هغه سیس بیا فالو کیږي هم کم هغه طرف ته توجه هم کم وي د دغه اصول په تناظر کې الحمدلله په دغه منبر رسول باندې کچرتا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د یاد ورځ وي مونږ هغه مبارک یاد کړی دی کدا سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شهادت ورځ وي مونږ هغه مبارکان یاد کړي او همدغه شان دی کدا حضرت علی شیر خدا او د حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضوان الله علیهم اجمعین خبرې وي مونږ هغه یاد کړي دي او کشرته سیدنا حضور غوث اعظم رحمت الله علیه د یاد ورځ مونږ هغه یادو او کچرته د امام الائمه کاشف الغمه سراج الامه امام الائمه امام ابو حنیفه امام اعظم رحمت الله علیه مبارک د یاد ورځ راشي الحمدلله مونږ هغه یادو او دا په دې نیت باندې چې د هغوی یاد په حقیقت کې دا عظیم عباداتونه یو عظیم عبادت دی او د هغوی یاد کې ډېر زیات کمالات پراته وي